अस्सलामुअलैकुम मलगरो जुनैद खान ما په ثوابۍ کې پرون پیټیای یو درنه جلسه کړې ده. په دغه جلسه کې د ثوابۍ چې کم خلک یا کم کارکنان جلسې له راغلي وو ای د خپل لیډرانو نه څه ډیمانډ کړی دی. لیډرانو سټیج نه څه خبرې کړي در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. بل دغه جلسه کامیاب شي او یا فلاپ شي او تر اوسه پورې څومره خلکو په دې جلسه کې څومره شرکت شوی او څومره خلک راغلي وو 20000 او 25000 در سره هم شریک کوم. بل دغه جلسې انتظامات څنګه او آیا د پی ټی آی د طرفې دغه کارکنانو له څه خوراک یا ډرینکس وغیره ملو شوي که نه په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ. ثوابۍ چې د اسد کیسر علاقه ده د پی ټی آی د طرفې سابقه قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر صاحب په علاقه کې دا جلسه چې کومه وه پی ټی آی منعقد کړې وه چې کامیابۍ سره دا جلسه ترسره شوه ځکه په کې پی کې کې د پی ټی آی حکومت ته هیڅ قسم داسې ستونزې پی ټی آی ته مخې له نه وي راغلي. ثوابۍ والا پرون یو تاریخي جلسه کړې ده. د ټول پاکستان نه ډیر زیات تعداد کې خلک راغلي وو. پنجاب نه چونکې کم تعداد کې خلک راغلي وو. بارډر چې کم پنجاب چیک پوینټس وو په هغې باندې کم خلکو له چې پته لګېده حکومت له چې پته لګېده د پنجاب حکومت له چې دا خلک جلسې له ځي نو یې تنګ کړي دي. بل خلکو ګاډي چې کم دی ثوابۍ انټرچینج سره ودرولو دومره ډیر زیات تره شو چې د ګاډو تلو جلساګاه د رسېدو انتظامات صحیح نه وو. نو ګاډي خلکو ثوابۍ انټرچینج سره ودرولي او تقریبا 4-5 کیلومتر نه زیات مزل چې کم دی هغه پیدل کړی دی او جلساګاه ځان رسولی دی. مطلب دومره کارکنان چې کوم دومره زیات شوق سره راغلي و چې پکې پیدل مزل هم کړی دی او لږ نه 4-5 کیلومتر نه زیات مزل چې کم دی ډیرو خلکو کړی دی ځکه جلساګاه د ګاډو تلو لاره انتظامات چې کوم صحیح طریقې سره نو شوي. بل ډیرو خلکو ویل چې په سټیج باندې د مراد سید تصویر ولې نشته د شیر افضل مروت ډیمانډ پکې هم شو. په سټیج باندې د مراد سید تصویر نو لګېدل نو بیا چې کله الیمین ګنډاپور سټیج ته راغو نو هغه په یو لاس کې د عمران خان تصویر نیولی او په بل لاس کې د مراد سید تصویر نیولی چې په هغې باندې کارکنان ډیر زیات خوشحاله شو او برپور ناربازي یې کړې وه. بل عمر ایوب چې څه ټایم تقریر کولو عمر ایوب چې څه ټایم خپل سپیچ له راغو نو هغه وخت کې د پی ټی آی چې څومره هم سپورټران وو هغه شیر افضل مروت نارې وهل دي د عمر ایوب تقریر دوران. لکه مطلب د پی ټی آی کارکنان غواړي چې شیر افضل مروت د پی ټی آی حصه جوړه شي چونکې شیر افضل مروت چې کم ممبرشپ و هغه دی مسترد کړی دی هغه دی کینسل کړی دی. شیر افضل مروت فلحال د پی ټی آی پارټۍ حصه نه دی ولې نه دی په هغې الریډي یو ویلاګ تاسو سره ما کمپلیټ شریک کړی و. بل په جلسه کې د پی ټی آی د طرفې هیڅ قسم بریاني یا رویجي یا نور هیڅ قسم داسې انټرټینمنټ خوراک یا ډرینک وغیره حتی دا چې د اوبو څکلو انتظام هم د پی ټی آی د طرفې نو شوی. نورې جلسې که تاسو وګورئ نو بریانیانې وي پکې د نه مخکې الیکشن نه مخکې مریم نواز یو جلسه کړې وه چې پوره یو غټه ولیمه کړې وه ټیبل یې لګېدلې وي جي ټیبلو څنګه چې ولیمه کې کرسۍ وي ټیبل وي نو دغه رنګ پوره انتظامات د خوراک شو. خو بل طرف ته د پی ټی آی په جلسه کې اوبه قدرې هم نه وي اوبه هم خلک ځان سره خپلې راوړي یا په جلساګاه کې خلک یې خرڅوي او هغه کارکنان چې کوم دي هغه په پیسو باندې اوبه اخلي. نو دا د جلساګاه مکمل دغه بل الیمین ګنډاپور د ډي چوک جلسې اعلان هم کړی دی چې مونږ حکومت نه خپل ډیمانډ کړی که چرې هغه ډیمانډ زمونږ پوره نه شو نو بیا مونږ بای فورس په زور باندې جلسه کوو او اسلام آباد ډي چوک کې به کوو. آیا دا به وشي پاسبل به شي که نه دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو پرون د ثوابۍ جلسه چې کومه وه کمپلیټلی هیډ جلسه تلې ده. تقریبا 25000 نه والی 40000 پورې خلکو په دغه جلسه کې شرکت کړی دی 25000 نه 40000 پورې په دې سخته ګرمۍ کې او بل جلسه هم د شپې نو ډېر ګڼ تعداد کې خلکو شرکت کړی و. جي دې حوالې سره تاسو رای لرئ په کمنټ کې را سره ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.